السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نړیوال اقتصاد پنځم لیکچر ته ښه راغلاست. زموږ د دې لیکچر موضوع ده افیکټ آف ټرف ان سمال کنټریز یا په کوچنیو هیوادونو کې د تعرفې اغیزې. د تعرفې د وجه کولو له وجې نه په کوچنیو هیوادونو کې به کوم ډول تاثیرات رامنځته کیږي. موږ وایو کله چې په یو کوچني هیواد کې تعرفه وضع شي، د تعرفې د وضع کولو نه په داخلي قیمتونو کې لوړوالی رامنځته کیږي او دغه لوړوالی د دې باعث کیږي چې په داخل د هیواد کې په مختلفو ګروپونو او ښکیلو خواو باندې تاثیرات وغورځوي. Suppose the price in the importing country rises to PTIM because of tariff. موږ وایو چې کله داسې فرض کوو چې د تعرفې د وضع کېدو نه مخکې قیمت په پی اف ټي ساحه کې دغه ساحه کې ولې کله چې تعرفه وضع شوه نو د تعرفې د وجې نه قیمت دې ساحې ته لوړ شو او دې ځای کې د تعرفې نرخ که موږ او تاسو پیدا کوو نو د تعرفې نرخ دغه ګرین لاین دی چې دا داسې پیدا کېږي د تعرفې چې وضع شوې تعرفه ده د هغې قیمت نه موږ نړیوال پرایس هغه ماینس کوو چې موږ لیکو چې پی ټي آی ایم ماینس پی اف ټي، یعنی د دغې پی ټي آی ایم څخه پی اف ټي ماینس کوو نو موږ ته به د تعرفې نرخ په لاس راکړي. اوس د تعرفې د وضع کولو له وجې نه دغه بریکټ ته که موږ تاسو د ټیبل ته وګورو، دغه ټیبل موږ ته د تعرفې تاثیرات په ډېر خلص شکل باندې لیکي. امپورټینګ کنټریز کې د تعرفې تاثیرات اول د تعرفې د وضع کولو تاثیر په مصرف کوونکي باندې، هغه په مجموع کې د مصرف کوونکي په مازاد کې د کموالي په معنا دی. یعنی کله چې تعرفه په کوچني هیواد کې وضع کېږي نو په داخل د هیواد کې قیمتونه لوړ ځي او کله چې قیمتونه لوړ ځي هم قیمت د وارداتي توکي دپاره معنا امپورټډ ګوډس چې کوم یو دي او هم د ډومسټک سبسټیوټ دپاره دلته قیمتونه لوړ لاړه نو چې کله قیمتونه لوړېږي په دې حالت کې د مصرف کوونکي په مازاد کې په مربوطه مارکیټ کې کموالی رامنځته کېږي او هغه موږ او تاسو عملا مشاهده کولی شو. مخکې د دې نه چې تعرفه نه وي وضع شوي نو دلته پی اف ټي په دې اندازه کې و چې د مصرف کوونکي ډیمانډ هغه د ډي اف ټي په اندازه و، مګر کله چې تعرفه وضع شوه د تعرفې د وجې نه قیمتونه د پی ټي آی ایم ساحې ته لاړه. کله چې دې ساحې ته ځي نو په مقابل کې تاسو وګورئ دغه د ډیمانډ کرف په دغه ساحه کې کته کېږي. کله چې دې ساحه کې کته کېږي نو موږ او تاسو دلته ګورو چې د ډي ټي آی ایم په اندازه باندې کوانټیټي یا ډیمانډ وجود لري. کله چې دې ځای کې ډیمانډ یعنی ډیمانډ کم شو، عموما د پرایس په لوړېدو سره چې نور عوامل ثابت وساتل شي قیمتونه د مصرف کوونکي په مازاد یا د کنزیومر په سرپلس کې کموالی رامنځته کېږي او هغه دغه ساحه ده چې د ډي په توري باندې موږ او تاسو ښودلې ده. ولې دلته که دې ځای ته موږ او تاسو وګورو چې د مصرف کوونکي مازاد د تقاضا د خط نه لاندې او د عمله نه ادا شوي خط نه پورته ده نو مخکې د دې نه چې تعرفه نه وي وضع شوي دغه ټول مکمل دا لوی مثلث دا د مصرف کوونکي مازاد کې راته. ولې که چېرته تعرفه وضع شوه نو د تعرفې د وضع کېدو د وجې نه قیمت پورته لاړه، په دې حالت کې د ای بي سی ډي ساحه دا ساحه د مصرف کوونکي د مازاد نه کمه شوه، یعنی معنا دا چې د مصرف کوونکي په مازاد کې کم والی رامنځته شو. همدا رقم ته که چېرته موږ د پروډیوسر مازاد یا سرپلس ګورو نو د عموما د قیمتونو په لوړېدو سره دا د پروډیوسر ته توانمندي ورکوي او توانمندي د پروډیوسر د ملاتړ په معنا ده. نو په دې حالت کې مصرف تولیدونکي کولی شي چې مخکې به یې جنس د دغې قیمت پورې اندازه باندې دی په بازار کې خرڅولی شو، مګر کله چې تعرفه وضع شوه د تعرفې په وضع کولو سره تولیدونکي کولی شي چې تر دې قیمت پورې خپل جنس په مارکیټ کې خرڅ کړي. کله چې دا تر دغې د پی ټي آی ایم ساحې پورې دی کولی شي چې خپل جنس په مارکیټ کې خرڅ کړي نو قیمت ورته لوړېږي. په دې حالت کې دې ته زیاته ګټه رامنځته کېږي او د زیاتې ګټې د وجې نه په تولیداتو کې زیاتوالی رامنځته کېږي، همدا رقم ته په استخدام کې زیاتوالی رامنځته کېږي او کله چې څومره تولیدونکي خپل تولیدات زیاتوي نو هم مصارف یې ورسره لوړېږي. نو په مجموع کې که موږ تاسو وویو چې د تعرفې په وضع کولو سره د پروډیوسر خوا څخه دلته په فکسډ کاسټ کې هم زیاتوالی راځي، ګټه کې هم زیاتوالی راځي، استخدام کې هم ورسره زیاتوالی راځي او تولیدات هم زیاتوالی کوي.
همدا رقم ته کچرته د تعرفي تاثیر منګه د دولت لپاره وڅېړو نو منګه ویو چې مخکې د دې نه چې په یو هیواد کې تعرفه په دا کوچني هیواد کې تعرفه نه وي وضع شوې دولت ته هیڅ قسمه عواید د تعرفې له درکه نه ځي مګر کله چې تعرفه وضع شوه د تعرفې له درکه تاسو دلته وګورئ په دغه جدول کې موږ تاسو وګورو چې مخکې د دې نه چې پی اف ټي په اندازه باندې نو دولت ته هیڅ قسمه عواید نه ده مګر کله چې اوس د پی ټي آی ایم په اندازه باندې تعرفه وضع شوه د تعرفې د وضع کېدو د وجه نه دولت ته د سی دغه د کم مستطیل چې موږ تاسو ګورو په دومره اندازه باندې دولت ته عواید وځي او دولت دغه عواید راخلي په مختلفو عام المنفعه پروژو کې هغه په مصرف باندې رسوي مکاتب جوړي پوهنتونونه جوړي او داسې نور همدا رقم ته کچرته موږ تاسو مجموعي هوساینه څېړو نو د تعرفې د وضع کېدو له وجې نه په وارداتي هیواد کې مجموعي رفاه کې کموالی رامنځته کېږي او دا چې موږ ویل چې مجموعي رفاه د څه څخه عبارت دی مجموعي رفاه د پروډیوسر کنزیومر او د ګورنمنټ د ټولو ګټو او تاوانونو د مجموعي څخه عبارت دی نو که موږ تاسو دلته وګورو چې د یو طرف نه خو دلته په تقاضا کې کموالی راغلی د پروډیوسر له نګاه نه د بل طرف نه دغلته انفیشنسي پروډکشن شوی دی چې دې ته ویل کېږي ډیډ ویټ اف پروټیکټیو لاسز دې ته ویل کېږي همدا رقم دلته چې د کنزیومر له نګاه نه کموالی راغلی دی نو مجموع کې که موږ تاسو دلته دا وڅېړو نو موږ ویو چې نیګیټیو پروډکشن افیشنسي رامنځته شوې دی چې دا نیګیټیو پروډکشن افیشنسي ده معنا په منفي تولیدي مؤثریت تاوان دی ده دلته رامنځته شوی دی خو دلته تقاضا کمه شوې ده ورسره په مقابل کې همدا رقم ته په همدومره اندازه باندې دلته دغه توانمندي رامنځته شوې ده خو په مقابل کې هلته تقاضا د جنس دپاره کمه ده نو ځکه دې ته نیګیټیو پروډکشن افیشنسي ویل کېږي د بل طرف نه که تاسو وګورئ نیګیټیو کنزمپشن افیشنسي ده دغه نیګیټیو کنزمپشن افیشنسي په دې معنی چې دلته تقاضا کې کموالی رامنځته شو د دې ساحې نه دلته راغله ځکه قیمتونه چې کله عموما لوړېږي نو د نورو عواملو په ثابت ساتلو سره په تقاضا کې کموالی رامنځته کېږي او دغه دواړه که موږ تاسو دغه دواړه تاوانونه سره رامنځته کوو دې ته ویل کېږي ډیډ ویټ لاسز دې ته ویل کېږي خلاصه دا ده چې کله تعرفه وضع کېږي نو په وارداتي هیواد کې د تعرفې د وضع کېدو د وجې نه په نیشنل ویلفیر کې کموالی رامنځته کېږي چې دا موږ د دغې ټول مخکې درس هغه شارټ کټ خلاصه موږ ذکر کوو چې د تعرفې د وجې نه د کنزیومر سرپلس کې کموالی ولې د پروډیوسر سرپلس کې زیاتوالی رامنځته کېږي همدا رقم ته د تعرفې د وجې نه کله چې تعرفه وضع کېږي نو په ګلوبل مارکیټ کې یا په فارن مارکیټ کې کوم تاثیر نه غورځوي ځکه موږ تاسو مخکې سمال کنټریز او لارج کنټریز تعریف کړل چې سمال کنټریز د هغه هیوادونو څخه عبارت دی چې هغوی د عرضې او د قیمت په ټیټولو او ټیټولو سره د عرضې او تقاضا په تغیر سره په نړیوال مارکیټ کې په قیمتونو کې تغیر نشي راوستلی ولې لوی هیوادونه بیا هغه دي چې هغوی د عرضې او تقاضا په کمولو او زیاتولو سره دوی په نړیوال مارکیټ کې په قیمتونو کې کموالی رامنځته کولی شي نو خلاصه دا ده چې تعرفه کله وضع کېږي نو هغه په فارن کنټریز کې د هغوی په نیشنل ویلفیر کې هیڅ ډول تاثیر که هغه د مصرف کوونکي وي که پروډیوسر وي د هغوی په خپله په ویلفیر کې کوم تغیر نشي راوستلی همدا رقم ته The national welfare effect of an import tariff is evaluated as sum of producer, consumer surplus and government revenue effect. خدا باندې هم مخکې خبرې وکړلې چې کله موږ نیشنل ویلفیر پیدا کوو نو موږ ویل چې د نیشنل ویلفیر د پیدا کولو لپاره موږ څه کوو د پروډیوسر دا چې موږ معلومو نو موږ ویل د پروډیوسر کنزیومر او د دولت ته تللی عواید دغه ټول سره جمع کوو نو موږ ته به څه راکړي نیشنل ویلفیر به راکړي همدا رقم ته کله چې موږ ویو an import tariff of any size will result in debt losses and reduce production and consumption efficiency موږ تاسو ویو چې کله تعرفه وضع کېږي نو د امپورټ ټریف یا د وارداتي تعرفې د وضع کېدو له وجې نه هغلته موږ ته تاوان یا ډیټ ویټ لاسز رامنځته کېږي او همدا رقم ته د تولیدونکي او د مصرف کوونکي په مؤثریت او یا افیشنسي کې کموالی رامنځته کېږي
او بالاخره national welfare falls when a small country implement on import tariff. کله چې یو کوچنی هیواد وارداتي تعرفه وضع کوي نو په خپله په نېشنل ویلفیر کې کموالی رامنځته کیږي. موږ تاسو کولی شو چې دلته یو پریکټیکل اگزامپل ته راشو. هغه پریکټیکل اگزامپل داسې دی چې کچیرې دا یو مثال دی د مارکیټ فار د بایسیکل وذ فری ټریډ. د آزاد تجارت په اساس باندې د بایسیکلونو لپاره موږ یو مثال ذکر کړی دی. که چېرته موږ تاسو دې مثال ته موږ وګورو، دلته موږ ویو چې د تعرفې د وضع کولو نه مخکې د بایسیکلونو لپاره ډیمانډ او تقاضا په وارداتي هیواد کې 1.6 میلیون وه په یو کال کې. خو شرط دا چې پرایس به $300 ورلډ پرایس یا نړیوال قیمت $300 ولې کله او په دې حالت کې به بیا څه کېدله؟ په دې حالت کې به چې 1.6 میلیون بایسکلونو ته په یو کال کې ضرورت و، په داخل د هیواد کې 0.6 په اندازه باندې تولیدات وجود لرودل او د 0.6 او د 1.6 ترمنځ چې دغه ساحه ده د دې ساحې نه دې ساحې پورې دومره دا واردات وجود لرودل چې دا د یو سره مساوي دي. یعنې د ام ساحه خپله دغه چې موږ دلته په دې سره ښودلې ده دغه وارداتي برخه وه. مګر کله چې نو په دې حالت کې کله چېرته موږ او تاسو د پروډیوسر سرپلس او د کنزیومر سرپلس موږ او تاسو څیړو نو موږ وایو چې نړیوال قیمت خو $300 په همدې ترتیب سره ډیمانډ څومره 1.6 او په مقابل کې سپلای چې د 0.6 وه، یعنی داخل کې تولیدونکي کمپنۍ هغه دوی کولی شو چې د 0.6 په اندازه باندې تولیدات وکړي او مارکیټ ته عرضه کړي. 0.6 میلیون بایسکلونه دوی کولی شو چې مارکیټ ته عرضه کړي، ولې په مقابل کې دغه د 1 میلیون بایسکلونه هغه به واردات کېدل. نو موږ او تاسو همدغه فیګرز ته په نظر کې نیولو سره دا موږ اوس وڅېړو. نو موږ وایو چې د کنزیومر سرپلس دلته تاسو لږ وګورئ. دا د کنزیومر سرپلس چې دی د FE او د سی دا لوی مثلث، دغه مثلث دا د کنزیومر سرپلس دی چې د تقاضا د خط نه لاندې او د عملا ادا شوي قیمت نه پورته ساحه ده. اوس دا موږ څنګه معلومو؟ د کنزیومر سرپلس د معلومولو لپاره دا یو مثلث دی او د مثلث مساحت معلومو چې 1.6 دا د مثلث یوه زوله ده او همدا رقم ته د 540 نه چې 300 ماینس کو نو موږ له 240 راکوي، دا بله زوله ده. نو موږ وایو چې 240 ضرب 1.6 تقسیم 2 ځکه مثلث دی، نو دا به موږ ته د کنزیومر سرپلس راکړي. په مقابل کې د پروډیوسر سرپلس دغه کوچنی مثلث دی د ABC، دا د پروډیوسر سرپلس دی چې د عرضې د خط نه پورته او د عملا نه ادا شوي قیمت نه لاندې. نو دلته هم که موږ او تاسو وګورو دې ځای کې دغه د مثلث دغه ځله د BC ځله چې د 0.6 میلیون په داخل کې تولیدات د 0.6 میلیون بایسکلونو په اندازه دي او د 300 نه چې موږ او تاسو یو 210 ماینس کو نو موږ ته به څه راکړي؟ 90 راکړي. نو 90 ضرب 0.6 دا د پروډیوسر سرپلس دی چې مساوي کېږي د $20 سره. نو د پروډیوسر سرپلس د $20 سره مساوي شو، د کنزیومر سرپلس د 192 سره مساوي شو. دغه 0.5 دلته مور خطا کېږي، دا هغه د مثلث د مساحت دپاره په 2 باندې ویشل شوي دي. او کله چې موږ تاسو دلته ټوټلی سرپلس موږ څیړو آزاد څیړو نو 192 د ویشو سره جمع کوو 219 راځي. همدارنګه اوس راځو چې د تعرفې په وضع کولو سره به اوس څومره کموالی رامنځته کېږي. کله چې تعرفه وضع کېږي نو په سمال کنټریز کې ګوري د تعرفې په وضع کولو سره دې ځای کې دا تعرفه وضع شوه د $10 په اندازه، د $10 په اندازه باندې تعرفه وضع شوه، قیمتونه د 300 نه لاړه $310 ته اوچت شو. په مقابل کې که چېرته موږ او تاسو وګورو دلته د D0 نه تقاضا راکمه شوه D1 ته او دغه اندازه دغه دې ته ویل کېږي ډیټ ویټ لاسز چې وروسته به انشاءالله په دې باندې موږ او تاسو بحث وکړو. خو یو شی که موږ او تاسو وګورو دې ځای کې مخکې په د تولیدونکي په مازاد دا وګورئ د تولیدونکي مازاد دا د جي ساحه وه، ولې کله چې اوس تعرفه وضع شوه د تعرفې د وضع کېدو له قیمتونه پورته راړل دغه ساحه هم چې دی د پروډیوسر په سرپلس کې رامنځته شوله. خو په مقابل کې چې د پروډیوسر سرپلس کې رامنځته شوله په مقابل کې دلته دغه هلته تولیداتو کې دې ځای کې تولید زیاتوالی رامنځته شو او په دې ځای کې په تقاضا کې کموالی رامنځته شو چې دا د پروډیوسر او د کنزیومر په انفیشنسي باندې دلالت کوي.
اوس که دلته موږ او تاسو دا وڅېړو چې د 10 په اندازه باندې د تعرفې لوړوالی رامنځته کېدل په نړیوال مارکیټ کې قیمت 300 ولې کله چې تعرفه وضع شو په داخل د هیواد کې د 10 په اندازه باندې د دې قیمت لوړ شو نو ډومېسټک پرایس 300 شو 310 شو د پر بایسکل دپاره. نو ډیماند څه شو؟ ډیماند ته که موږ او تاسو وګورو ډیماند مخکې په دغه ساحه کې که تاسو موږ او تاسو خیال کړی دا 1.6 اوس دا راغی دې حالت ته رامنځته شو دا د 1.4 ته راوغورځېد یعنی 1.4 میلیونو ته راوغورځېد. په مقابل کې مخکې به داسې و چې په داخل د هیواد کې به تولیدات د 0.6 په اندازه باندې کېده. اوس هیواد نورم توانایي پیدا کړه ځکه دلته چې کله قیمتونه لوړېږي نو د قیمتونو په لوړېدو سره تولیدونکي د ملاتړ په معنا دی هغه کولی شي چې زیات تولیدات وکړي نو دلته ریونیو جنریټ کېږي 0.2 په اندازه میلیون په اندازه باندې دوی بایسکلونه تولیدوي. داخلي دغه M1 په اندازه باندې دغه ساحه د M1 په اندازه باندې دا اوس واردات وجود لري. او دلته که موږ تاسو وګورو دغه د ای ساحه تقریبا د 1 میلیون ډالر په اندازه باندې عواید جنریټ شو. اوس که چېرته موږ تاسو د کنزیومر سرپلس موږ څېړو نو د کنزیومر د سرپلس د څېړلو په خاطر باندې اوس دغه ځای نه دلته مثلث دا ساحه شوه نو موږ وایو چې دغه 310 او دلته دا نقطه او دغه مثلث دا د کنزیومر سرپلس شو. نو د کنزیومر سرپلس دپاره یو طرف نه 1.8 نه دا راوغورځېد د 1.6 ته راغی 1.6 نه 1.4 ته راغی دا زوله 1.4 ده او همدا رقم ته د 540 نه چې 330 ماینس کړي نو د دې نه موږ ته 210 راکوي نو 1.4 ضرب 210 تقسیم 2 140 میلیون شو. او حال دا چې په مخکې کې مونږ ویلې چې هغه د کنزیومر 192 سرپلس و همدا رقم ته د پروډیوسر په سرپلس کې زیاتوالی رامنځته شو 160 ضرب 0.8 ضرب تقسیم 2 دا مساوي کېږي 8 حال دا چې مخکې وی شو. نو ټریف ریوینیو دولت ته عواید څومره لاړل د دولت ته عواید چې دی دا لاړه 0.6 ضرب 10 دلته تاسو مونږ تاسو کو وګورو دې ځای کې دا 1.4 دی دا 8 دی 0.8 دی نو د دې نه چې 1.4 نه 0.8 ماینس کو دا به موږ ته راکړي 0.8 کله چې دا موږ ته 0.8 راکړي بالمقابل دغه ځای ته که موږ وګورو دا یو مستطیلي شکل دی که نه نو طول ضرب عرض کوو نو موږ وایو چې 310 نه 300 ماینس کې 10 راځي یعنی دغه د تعرفې د وجې نه دغه د تعرفې ریټ 10 دی نو 10 ضرب 0.8 دا به موږ ته د دولت عواید راکړي چې هغه 18 دی 18 ډالر. ټوټل سرپلس په موږ څه نو ټوټل سرپلس 140 جمع 18 دا ټوټل سرپلس دی چې دا به موږ تاسو دواړه سره کمپیر کړي دي. که موږ تاسو دلته وګورو مخکې چې د ټوټل سرپلس 219 کله چې تعرفه وضع شوه 214 ته رامنځته شو نو موږ تاسو څه به د دغې نه موږ ته معلومیږي چې د تعرفې په وضع کولو سره په مجموعي رفاه کې هغه کموالی رامنځته کیږي او د پروډیوسر په سرپلس کې زیاتوالی رامنځته کیږي د کنزیومر په سرپلس کې کموالی رامنځته کیږي او دولت ته ریوینیو جنریټ کیږي. دغه د بی ساحه او د ډي ساحه که موږ تاسو ګورو نو د بی ساحه دغه بی ساحه او ډي ساحه دې ته وایي پروډکشن افیکټ. پروډکشن افیکټ دا شو چې کله تولیدونکي ته زیاته پیسه راځي نو ان افیشنسي فرام پروډیوسینګ ډومېسټیکلی اټ مارجنل کاسټ. مارجنل کاسټ زیاتیږي د ورلد پرایس نه او مارجنل کاسټ موږ څنګه هغه پیدا کړ چې 10 ډالرو په اندازه زیاتوالی رامنځته شو تفاوت د دغې 0.2 دا په دې کې ضرب په دوم تقسیم کړ دغه مثلث مساحت موږ ته ښیي دا د دې مثلث مساحت موږ تاسو څنګه معلومو د دې مثلث مساحت معلومو دغه زوله ضرب دا او تقسیم 2 سره اوس دا زوله چې موږ تاسو معلومو د دې زوله دا 0.2 په اندازه مخکې و 0.8 بیا 0.8 میلیون ته لاړ شو نو د 0.8 او 0.8 فرق 0.2 دی نو 0.2 ضرب 10 تقسیم 2 نو مارجنل کاسټ دومره. همدا رقم ته په همدومره اندازه باندې د کنزیومر لخوا په ډیمانډ کې کموالی رامنځته شوی دغه مثلث دی چې دغه دواړه مثلثونه په اندازه دا په خپله د مجموعي رفاه د کموالي په معنا سره دی.